حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الحج د روجې او د اعتکاف د کتابونو نه بعد دا ځان له مستقل د حج کتاب شروع شو. حج الله دې مونږ ناست ملګري اورېدونکي ټول حج شریف له بوتلي. قال الله تعالی د حج په کتاب کې پہلا سورہ آل عمران 90 نمبر آیت نقل کړی دی. په دې آیت کریمه کې الله پاک فرمایلی دی ولله علی الناس او خاص الله رضا د پاره او خلق باندې فرض دی حج البیت حج کول د بیت الله شریف. خاص الله رضا د پاره فرض دی خلق باندې حج شریف د بیت الله شریف. من استطاع الیه سبیلا د چا چې بیت الله شریف ته د رسیدو د لارې وس او طاقت د چا چې بیت الله شریف ته د تلو وس او طاقت. ومن کفر او چا چې انکار وکړو ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله غني عن العالمين پس بشکا هغه دی ووري چې الله پاک بے پروا دی ټول عالمونو. الله پاک اچا ته حاجت نشته، نه د چا په حج وزي او نه د چا په عمره نه د چا په زکات نه د چا په روژه نه د چا په اعتکاف. بندگان الله ته محتاج دي، الله چا ته محتاج نه دی. د حج موسم نزدې کېدو والا دی، داخلي ور دپاره شروع کېدو والا دي. ناستو ملګرو کې اراده خو هر کس کو اراده هم نیکي میلاویږي او د حج به څوک اراده نه کوي لکه چې مسلمان یو دی به دا نه غواړي چې زه حج له لاړ شم. داسې بد قسمت او بد نصیبه اراده وکړو الله نه وغواړو او چې په چا باندې فرض شوی دی اول فرصت کې دی خپله څومره د حج دپاره منډه کول وي ادې شروع کړي. کاغذي کاروی وي، شناختي کارت جوړول وي، نوی کول وي، پاسپورټ، دا کم کارونه وس کې دي دا وکړلی شي. نور الله پاک وس طاقت ورکول والا ذات ډېر لوی اهم عبادت دی او ترغیب هم د دې خبرې وچلو خپلو حلقو کې. تاسو دینداره خلق یئ، که ملګري باندې هم داسې رشته دار باندې سترګې خوږېږي نو د حج دعوت وله ورکو. کېدای شي زمونږ او ستاسو په دعوت باندې الله پاک څوک حج دپاره بوتلی. اکثرو خلکو باندې فرض وي ورته پام نه چې دا یو عمل دی. د دنیا د مصروفیات هر سړی دومره راګیر کړی خپلو کې ډوب وي دغې ته اړ پام نه